محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة سوا نولسم نمبر حدیث شریف دے سورة سوا شلم نمبر 1419 او 1420 نمبر حدیثونه دي دوا. دا منځ نه بعد چې کوم ذکر دے مسنون تسبیحات سبحان الله الحمد لله الله اکبر. اول خو دې دواړو حدیثونو کې بیل بیل د دې ګټه بیانېږي چې آخر د دې ګټه سره او بیا درېمه خبره د دې په دې تعداد باندې کېږي. نو ګټه په دې 1419 نمبر حدیث کې چې کومه ګټه او فضیلت بیان شوی دی هغه دا دی وعنه رضی الله تعالی عنه. دا حدیث هم د مخکې حدیث په شان سیدنا زموږ سردار حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه الله پاک دې راضي شي. الله پاک دې ابو هريره رضی الله عنه د خپل ځان ناراضي کړي او زما او استاد د ټول امت د طرفه دې الله پاک ابو هريره رضی الله عنه له بهترین بدلی ورکړي. اور رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی پیغمبر علیہ السلام ویلي من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33. مسلمان د هر موږ نرستو 3 ځل سبحان الله ویل 3 ځل الحمدلله ویل او 3 ځل الله اکبر ویل. دا څومره بیان شو 3 ولا 3 دی روایت دی حدیث نو 3 دا 99 شو یو خمسل 99 وقال تمام المئة او سلم زلو پورا کولو کی اویل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اسل زلدا چا وحوصلہ صحیح رمزیاتنا پورک غفرت خطایا د تمام گناہونه وبخلې شو صغیرہ واړه گناہونه چې کلم داسې احادیث او روایتو کې حکم عمل باندې د ګناهونو د معافی خبرې کنا هغه په حق یاد ساتي چې د مسلمان ګناهونه دوه قسم دي یو واړه ګناهونه او یو لوی ګناهونه. نو دې سره تمام واړه ګناهونه وبخلې شي. خیو کس داسې چې سبا دغه واړه ګناهونه شته نه واړه ګناهونه د سره شته نو بیا چې هغه دا وظیفه پوره کیا وو او سحر موږ نه پاسې دا وظیفه وکړه نو هغه سره الله پاک ټول واړه ګناهونه سره معاف کړ. اوس دې ماسپخینه پورې پاک لري او ګناه دې شوی د ماسپخین مون نه بعد بیا دا تسبیحات وې نو اوس خو دا واړه ګناهونه شته وی بیا دا وظیفه ورن خلی هغه غټ ګناهونو ته هغه راځي لکه دیوالی کنه دیوالی غروي داغه بیخ او خړلې شي نو هغه بیا یو وخت راغورځي کی څه مطلب دی بنده ته الله پاک د لوی ګناهونو نه د توبې توفیق ورکړي دی بعد مرګ نه مخکې پاکي کی بیا بدله مرګ راځي. سبحان الله دې ګټه ته پام نو نن خو ورته پامو کې څومره خپل موسم دی والله سره لکه چې کلام ته چکر راغلی خیال نو ور واړه ګناهونه ور سره معاف کیږي او یو سړی دی هغه او داسې کور کې صحیح طریقې سره وکړو مسواک وکړو او روان شو په دې او د سره په دې راتک سره واړه ګناهونه معاف شو چې مونږ نیت وکړو باغې سره معاف شو. اوس چې د تسبیحات شروع کړ نو د واړه ګناهونه شته نه نو ما د خپل استاد جی نو ورېدلی دي شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سید قمر صاحب دامت برکاتهم العالی دارالعلوم سرحد رئیس الافتاء د فتوی مشر سردار او د ټولې مدرسې مشر شیخ الحدیث او په پیښور کې د پیښور د سیمې ذاتی ټولو کې لوی عالم او خیبر پختونخوا کې مفتی اعظم او لوی خبردار چې الله پاک مونږ او تاسو داغي ګوندیان جوړ کړی چې چاته کلار شنو داسې بنوي چې مفتی صاحب زمونږ د کلی څنګه بوي مونږ داغه د کلی مونږه ګوندیان خبرې بنته ونی کنه داغه مخم یو مطلب دی د دې په خمسه دی او دې کې څه دی ادب دی شرافت دی او دغه بل کې داسې لګا او د ادب لفظ مونږه ګوندیان مونږه کلی والیو دا پیرزون الله پاک مونږ کړی د ناغینه ما اوریدلی دي هغه فرمایل چې په کوم عملونو باندې د ګناهونو د معافی بیان دی هغه واړه ګناهونه دي
واړه ګناهونه دي. صحیح او د سړیو کې دي سره ګناهونه معاف کیږي، د کور نه را روان چې په یو قدمي ګناه معاف کیږي، جمعات کې ناستې ګناه معاف کیږي، داسې لکه دې سره واړه ګناهونه. نو سه یو کس د کور نه را روان شو خسته او داسې کړی دی په دې او داسې ګناهونه معاف شو، په دې راته کې ګناهونه معاف شو، جمعات کې په انتظار باندې خاموشه سره ناستې ګناهونه معاف شو. نو اوس چې دا تسبیحات کوي ورپسې بل داسې عمل کوي چې هغه باندې د ګناهونو د معافی زیری دی، نو اوس بس کیږي اوس به داسې کار کیږي چې دا عمل به اونخلي د هغه لوی لوی د غرونو په شان ګناهونو ته هغې له به دا بیخ نړی. د بیخ د نړولو او د رجولو مطلب دا بیان کړی دی حضرت مفتی صاحب چې دې بنده له به الله پاک د توبې توفیق ورکړي. رښتیا وایي دا کوم لویو لویو ګناهونو کې چې مونږ اخته یو غواړو چې خدای امتنه پاک کړي، او بعضې ګناهونه مونږ پورې داسې نښتي دي، داسې عادت جوړ شوی دی چې هغه بیا بیګا تعلیم کې ونه ویلی شو. یو کس راغلی او نبي علیه السلام ته وایي د زنا اجازت راکړه. نبي علیه السلام د هغه تربیت وکړو، خپل لاس مبارک د هغه په سینه کې ایښودلو، وایي دغه کس ته د دې زنا نه په دنیا کې بل د نفرت والا شی بیا زیات نو څومره چې د دې نه نفرت د نبي علیه السلام د لاس راښکو د هغې د اواز چې غوږونو ته ورسېدو، نصیحت یې پړو لګېدو، داسې زړه پاک شو چې په دې ټول جهان کې چې د کوم څیز نه زیات نفرت پیدا شو هغه زنا و. نو دا اعمال داسې دي دې سره الله پاک دا تاثیر او برکت یې ښیي. اوس صفا خبره ده، صفا موږ استادو په مزغول بدم لګي، الله دې وکړي چې دا علما موږ نه متاثره نه شي زمونږ د تندي نه زمونږ د رویې نه، الله دې نه کړي چې دې بیا دا بیان هم بند نه کړي چېرته راته خطره ده. لکه د بجلۍ غلا بیاني هر سړی دا وایي چې زه د غل مړ نه شم، دا څوک غواړي چې زه د غل مړ شم، دا څوک غواړي چې زما قبر دې د غل په خوا کې جوړ شي چې غل مړ شم. خو دا خو ډېره د خطرې والا خبره ده. وایي غل چې کله غلا کوي دا واورئ، غل چې کله څه کوي غلا کوي، بجلی چې کله رااله او د بجلی د غلا بجلی زما کور ته را روانه ده، دې ټایم کې زه لګیا یم غلا کوم، د شپې ګنټه په ګنټه غلاګر کوم او د ورځې 4 غنټې پس غلاګر کوم. نو دې ټایم کې د غل کې ایمان نه، ایمان پک نه، نو کدا د غلا بجلی ما ونیسي ایمان بیا دې کې ځان له صحابه کرامو او د حضرات محدثینو او د شارحینو خبرې اترې شته په دې ځای کې، هغه د علماو او د طلباو د سطح خبرې دي. هغه بیا باب الکبائر کې زموږ علما خصوصا په مشکات شریف کې په وړه دوره کې علماو ته بیانې طلباو ته خدای یو خبره خوشوي ده چې ایمان د سر د پاسه چې کله دې غلا کوي. نو اوس غواړو دا چې څه د غلا نه پاک ژوند تیر کړم، خدا اوس دا ګناهونو کې داسې رانه نوته چې دا د الله په فضل وکیږي، د الله په فضل وکیږي، موږ له خطا همت بنه بیرو نیک عمل بنه پریدو. ګوره تاسو اوریدلو کنه صحابه په ګیلره لوي سه دا فلانه دې کنه تاسو سره جمع کې منظم کوي او غلام کوي بیا د شپې. نبی علیہ السلام فرمایله دا منځ با چې کله د منځ شو کنه دا منځ چې کله د شو منځ شو حقيقي مانو کې صحیح او یوزل دا منځ به خیر دې د غلا نه مني هم دا څه شو. کله کله لازم علما تر وخت شي غوسه شي جذباتي شي هغه دا اول سب کې مولا دی غلام کوي ګیرم پرې خېدي اوسه کوي غلا کوي پیسې موچتي موچتي تړي او غلام کوي. نو د دې دا مطلب چې ګیره مخرایا صفم پرې دا او پیسې مخکته دا مطلب اځه تاسو څه مطلب لري کنه غلا پرې خپل پکا چې ګوره دومره نیکه جامه ده، دومره نیکه بشره ده، دومره نیک سیرت او صورت ته خلاصه دا یو ګناه ده دم سکه پرې دا مطلب دی یاره سه به خدا خبره کوي راشه ورپسې دا مونږ دم سکه پرې دا غلطه بیا ورپسې دا دنیا پرې د لاشه چرته بل دیتا بیا خو جنت هم پرې د چرته بل دیتا لاشه دا مطلب ني. دا وظیفه دا ان شاء الله دې ته ولک سوچ کو پام ورته لرو خپل ځای کیو کبل ځای کیو پام ورته لرو او دا به وایي ټول ګناهونه ور سره الله تعالی معاف کوي. غفرت خطاياه د ګناهونه بخښل کیږي و ان كانت مثل زبد البحر اگر کدا ګناهونه دومره ډیر لکه د سمندر د زګ عمر سمندر زګ دا د سمندر مخټول پټ کړي او بور لاندې نخ کاری د سیلاب زګ ټول مخ پټ کړي نو زه ګناهونه ټول ډوب کړي مخ چې دا کلمات وې درې درځل سبحان الله درې درځل الحمدلله درې درځل الله اکبر او دا یو کم سلزل شو وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او بل حدیث کې راغلی دی عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كعب بن عجرة صحابي دی الله پاک دې راضي شي الله دې د ذات ناراضي کی الله دې زما او استاد ټول امت د طرفه حضرت كعب صاحب ته بهترین بدلی ورکړي. ویلي دی نبی علیہ السلام فرمایل معقبات یعنی ورستو راتلون کی چې کومې کلمې دي معقباتونه ورستو راتلون کی کلمې دي لا يخيب قائلهن وې دا هغه وین کې وکلم نامراد کیږي نه جائز مرادونه او دغه غواړنه به خامخا پوره کیږي او فاعلهن یا راوی وې دا سی وې دي چې دې کون کې بنه نامراد کیږي. دبر كل صلاه مكتوبه د هر فرض مون نبات 33 تسبیحه
درې درځل سبحان الله و33 تحمیدة، درې درځل الحمدلله و34 تکبیرة، او څلور درځل الله اکبر. معقبات ورته دې حدیث کې ویل دي، معقبات لکه د دوخانو قطار یو بل پسې نه، لکه د تسبو دانی یو بل پسې نه، دغه شانتي دې ته معقبات وایي. ځکه ورته معقبات ویلي دي چې دا یو پوره کې کنه سبحان الله درې درس پته سره پوره کې، نو بیا ور پسې الحمدلله درې درس، او بیا ور پسې الله اکبر څلور درس. نو دې کې ګټه څه بیان کا وې دا سړی به نامراده کیږي نه، د چې څومره د جایز غواړنې دي ارمانونه دی په ټول الله تعالی سره پوره کوي. مونږ خپل استاد جی محترم سره ناس یو اکثر دا پریشان حال راشي، څوک د بچو د جنگ ګیله کوي، بچیم جنگ کوي، څوک په مال حال کې د بے برکته فریاد کوي، څوک وایي نو بچی می دومره تعلیم او ډیګریو کې ورته نوکری نه ملاويږي، د چا سم مسلې، د چا د دشمنی او د بدای مسلې، د چا د قرضونو نګیری هغه پر پریشانی دا پریشانه زموږ شته کنه. ما خپل استاد جی تقاور کړی دی، هغه ورته وایي چې مشربي کاکا فرض مونږ کا 15 وخت مونږ کا واخه 15 وخت مونږ کا چې مونږ یو ټیم هم څوک لگا خطا کوي وي دته چې نیکان خلک هم دوا کوي چې مور هم ورته دوا کوي نه لګي. څلور وخت مونږ کوي کنه، په یو وخت مونږ کې څه دی لټ دی ډیله دی وي دته چې هر څومره نیکان خلک دوا کوي تر دې پورې چې د مور دوا په بچی ډیر زر لګي، د پلار دوا په بچی ډیر زر لګي، دام پته نه دی، دام په اثر نه کوي، د لپاره بیا اثر شي. او چې 2 وخت نه کوي، چې 3 وخت نه کوي، چې 4 وخت نه کوي، چې پوره 15 وخت نه کوي، چې هغه د جمعې نه کوي، د روزې نه کوي، د اخترم نه کوي، نو دوه هندو کې فرق خو ماته بیا د هندو کې فرق سره بیا په دغه دعا اساس وکړي. مور پلار ورته لګي چې جوړه جوړه دواګانې کوي، مور پلار هم غریبانان مایوس شي، ویسه به زمونږ دوا خو نه قبلي التاغه کې زین نشته، ستا دعا ټیک ده، نو بیا د نیکانو خلکو دوا مر لپاره نه قبليږي. خیر به هر حال یو بل پسیدی دا کلمات دي کې ګټه دا بیان شو چې دې بنام را د کیږي نه. مخکې حدیث کې څه ګټه بیان شو، ګناهونه به معاف کیږي، واړه ګناهونه به صفا کیږي، او غټ ګناهونه به رجیږي، د غټ ګناهونو نه به د توبې توفیق نصیب کیږي. تاسو په الله باور وکړئ، نور وظیفې کوي او کنه کوي، دا وظیفه لک سوچ سره شروع کړئ. تاسو ګورئ چې تاسو ته الله پاک د بجلی د غلا نه توبې توفیق درکړي کنه. الان کې د بجلی د غلا نه توبه په ظاهر ډیره ګرانه ده، اول به تارخ واقوم، بیا مې چې څومره یونټ څه کړی د وابلی وهلې دي دا غي اندازه بلګوم، هغه په څه طریقې سره وابلی محکمې ته جمع کوم، هغه پیسې نو الله به توبه قبليږي. نو دا خو بیا در پاتې استاد جی کتاو کړی وي کې موږ کوشش کوله عمدا مشکل عمل وا په دې تسبیحات او اسانی کې چې دا ورکول شي د دې وظیفه طریقه بیا خو او تاسو الله پاک دې ته تیار کړه پرې دای په دا وظیفه پر موږ مپرې دی او دا وظیفه په دې نیت شروع کړي چې خدای د دې بلا نه ما خلاص کړي. ګینه دا تارونه دې ځان قدر کې دما په غاړه کې چولې کړي هم دې سوچ تر اگر دور کو بارته موږ ان شاء الله کله خبر وسی کنه دا څه کار کیږي کنه چې خبره کله یو ځای کې کیږي نیکه خبره تاسو په الله باور وکړئ چې دا بل ځای کې اثر کوي. چوکات ماما وی اجي سیم ډېر خبره حاصل ونیو زه په دا زور نشم لغله چې استاد جی په خلاص کې د مخدي اجي سیم سره مرګره علماء ته کله الله سره والے په خلم کې کنه دی بنديان دي دی به وای بل به ان شاء الله الله دې غلم توفیق ورکړي د حق وینا او دا څه ورځ د الله راولي چې موږ استاد شي پرشرایز شي د بو کې راشي چې دا خو الله خام دې د تخفیفات راته ورسي او دا خو الله د وجود نسل کې وړه غره راکښو بازیګری بر باندې واړي شوکت ماما او پلانې دومره تکړه دي او بل څه خفت راته پیښ نه کی. الله د علما د حق وینا په لار کې په دبو کې نه راولي او الله د علما په لالچ کې نه راولي چې دا مالدار سره د راشه د دستر ګونه دا مسله پرې ته چرته سره الله دې ټول لور کې د خپل دار. نو علما د الله پاک د حق وینا نه نه یو ویل کیږي اخره کې به یو ځل تاسو سوچ کوم چې والله دا پورا علم دې زموږ د قوم دا اٹکه په سر کړی دې زموږ د قوم علم دې ګیره دا سند اخصه د مدرسې نه تل راغلي دي مخه ته ورته رسول الله احادیث راته دي کله د یو صحابي حدیث او کله د بل صحابي او قران وای او په دسه سره د خپل خدای چې د موږ ته د ګناهونو نه د خطرې او دغه موږ ته مخه ته کوي. کله سړی په یو دماغ په سوچ کې والله دا خصوصا زموږ د ګټي خبره کوي یا الله تعالی ته توبه او راشه مو د خپل علم لاس کې د مچ سه مبارک شمه کو توبه وي صحیح او دا علم دا سوال کوي یا لا ټولو ته د سولر سیستم د پلانټ توفیق ورکړي د غریب او مالدار کو خدوا مې د کبد او دا څنګه دا کنه چې زما خواږه خبره پتا سو خلک یو ترخه بیا په ځان داسې ترخه لګوي چې دا دعاګانې بکوي چې الله زموږ د عالمانو حوصله پست مکي یعنی قسم دې چې دې ته سړی ګوري بیا دا کی پیغمبر وخت ته الله تسلی ورکولوي خیر نو ان شاء الله دا خبره به ورته اثر وروړي چې دا تسبیحات موږ دې سوچ سره شروع کو. خیر دې نو سوچونه چې پکې کم کو چې دا د نبی رسول الله سنت دي دا لوی نیت دی د دې نو چت نیت بل نشته دا نیت هم پکې کو چې الله زدا وظیفه کوم
د دې وظیفې برکات زما په ټول کور کې دي، په بچو باندې مې کې دي، په نواسو باندې مې کې دي. خدای چې کوم بدی راته پېښه ده د بدۍ نه مې په عزت سره خلاص کړي. خدای کوم قیدي مې دی هغه قیدي مې په عزت سره رها کړي. چې کوم قرضونه دي را باندې هغه قرضونه مې عزت سره خلاص کړي. چې کوم د بچو مې بېروزګاري دي خدای په صحیح روزګار باندې کړي. چې روزګار دي روزګار کې برکت نشته یا الله د هلکانو جنکو د ودونو خوشحالۍ سره یا الله بندوبست وکړي. دا مشکلات دي یا الله د مسافرو حفاظت وکړي. زمونږ کورونو کې جنگ جګړې کوم روحاني او ظاهري جسماني بیماری دي خدای هغه روغې کړي. د دې ټول نیت په تسبیحات کې وکړو. اوس تاسو حدیث ویلو چې لا یخیب قائلهن او فاعلهن، د دې کوونکې ویونکې دې بنام را دکېږي نه. خایب دې ته وایي چې کله دته د مدد حاجت او الله پاک ولا یو لته ورکې نعوذ بالله چې زه مدد نه کوم، دې به الله پاک داسې به مدد نه پرېږدي چې کله دته د الله د مدد حاجت شو الله به مدد کوي. چې کله دته د الله مدد شو. ګوره دوه قسمه بیماری دي، یو جسم ته بیماری لګي، کینسر لګي، کینسر والله چې کینسر ورته لګېدلی ډاکټر ورته وایي چې 48 غنټو کې عمرې دې بیا هم دغه امید لري. ته ورګه که انډیا کې ډاکټر باندې خوشم، که انګلند کې خوشم، زیاده مالدار کړه. روحاني مرضونه د بجلی د اغلا چې دا زموږ روح ته بیماری لګېدلی او کینسر بیماری ورته لګېدلی ده. کینسر ټول د کلي چې د کوم سیزونو خوندونه دي، د لارو کوڅو خوندونه، د ښکلي موسم خوندونه، د ټول ټیکه کړي دي مونږ کویانو کې اوبو چې نشي چرته. خو دا عمل چې وي او دې کې دا نیت وکړو زه سبحان الله په دې نیت باندې شروع کړم چې الله زما دا بجلی د خپله کوره کړي. پلانټ مې الله نصیب کړي، پلانټ اے سی ګان پې لګي، فرجونه پې لګي، او اسري پې کېږي، او تنور پې لګولی شم، او هیټر پې لګولی شم، هر شی پې کېږي. خدای ته دا زما د حلالو کې د پاکو کې ته ګوره څلوېښت ورځې به تا دا وظیفه نه کړي. که تا الله پاک دا سیسټم بدل نه کړو راشه زما نوم بدل کړه. دې د پیغمبر علیه السلام دعاګانو کې چې کومې ښودلي دي په دې کې دا اثر پروت دی. خو زما د خبرې مطلب دا دی چې نیت ورته اوس پاتې شو د تعداد خبره. نو ما ویل